سلامونه مې ومنئ ملګرو دا د مفتي سردار علي حقاني صاحب د جنازې منظر تاسو کتئ شئ دا خلک یو څو ضروري خبرې ستاسو وړاندې عرض کوم یو څو ضروري خبرې ستاسو وړاندې عرض کوم کوم مطلب چې اواز اوري د الله خاطر وکړئ اول خبر شروع ته درخواست کوم چې د الله خاطر وکړئ ټول ملګري دا کوم ملګري چې دکې وایي د دې خدمت کې درخواست دی دکې مه وښئ دا کوم ملګري چې دکې وایي د دې خدمت کې درخواست دی دکې مه وښئ کوم ځای کې انتر کې واچو یو څو خبرې مې شاید ډېر کمزوره دی الله یو څو خبرې ته کومه خو شرط دا دی چې کوم ملګري غواړي چې خبرې وکړو نه هغه ملګري خاموش شئ یو بل ته د الله واسطه ورکړئ خاموش شئ چغې مه وهئ چغې مه وهئ د حضرت مفتي صاحب رحمت الله علیه د دې جسد سره وفاداري وکړئ ملګري ملګري جنازه تیاره ده صفونه برابر کړئ صفونه برابر کړئ اللهم بخیر صفونه برابر کړئ اللهم بخیر صفونه برابر کړئ ملګرو کوشش وکړئ چې ویډیو شیر کړئ مهرباني وکړئ ملګري وروسته لاړ شئ مخکې علماو توحید وکړئ پیج نه راغلی که ویډیو پیج همړه زه خپل ویډیو سم ویډیو الله ولیانو علما دي ملګرو ویډیو شیر کوئ چې مسافر ملګري دا منظر وګوري ټول ملګري کوشش وکړئ چې ویډیو شیر کړئ عزتمنو مسلمانانو منګو تاسو ملګرو دا د مفتي سردار علي حقاني صاحب جنازه را هغه د بغداد دانش وایي چې دا خلق د ژوندون زیات په مړو خپه کیږي دا خلق د ژوندون زیات په مړو خپه کیږي دا خلق مړي ونازي ژوندې لیونې کوي همدا سردار علي حقاني صاحب چې خلکو په ورپسې څومره سپکې ستغې سپورې ویلې او اوس څومره خلک د هغې په جنازه کې تاسو کتئ شئ چې کوم خلکو هم هغې پسې ستغې سپورې ویلې وې هغې هم نن پیمانه دي نو دا خبرې مطلب مې دا چې څومره علما کرام هم دي د هغې وقدروي هغې ونازوي ځکه چې دا زموږ د دین اساسه ده دا زموږ د مذهب اساسه ده دي زموږ د دین کشتۍ چې دا هغه روانه کړې ده څومره علما کرام دي هغې ونازوي په علما کرام پسې کله هم سپکې مه وایې ستغې سپورې ورپسې مه وایې ډېر خلک دي چې هغې سپکې او ستغې سپورې وایي
او ټول ورته دعا کوي. ویډیو ټول ملګري شیر کړئ، ټول ملګري ویډیو شیر کړئ چې دغه مسافرو ملګري هم دا منظر وګوري، ځکه چې دا درد سړي کې منظر دی. دا د ناروز نه دی، دا د الله نه د یارې ځای دی، دا د دعا ځای دی. لږ د الله خاطر وکړئ، خاموش شئ او شاته صفونه جوړ کړئ. دا دومره لویه جنازه ځان د جنازې نه مه محرومه کوئ. دا کوم ملګری چې ده، کوم ملګری چې مخکې ولاړ دی، د دې ګاډۍ نه مخکې دا وروسته شي. ملګرو زه کوشش کوم چې سرداري حقاني صاحب لمای زه به کوشش کوم چې د هغې جنازې کټ له ځان وررسوم، خو ډېر زیات رش دی، ورتګ ناممکنه دی. صفونه جوړ کړئ، دا شاته ولاړ خلک هم کوشش ملګرو ویډیو ضرور شیر کړئ، د جنازې وخت هم برابر دی. ملګرو ټول ملګري ویډیو شیر کړئ چې ټولو خلکو ته دا ویډیو ورسي. ټول ملګري په خپل خپل ځای ودرېږئ، ټیم پوره دی، باقاعده وروسته اواز نه او نیتونه کوئ، ټیم پوره دی، ټیم هم مزایه کوئ. د دې اکابرو مشایخو علماو ګستاخۍ او بېادبۍ نه ځان وساتئ. ټولو ملګرو ته درخواست دی چې بس صفونه جوړ کړئ، صفونه په صف کې برابر ودرېږئ. مخکې کسان که تاسو جنازه نه کوئ، خاموش خاموش ولاړ دی. څوک چې جنازه نه کوي نه دی کوي، څوک تماشې ته راغلي هغه تماشه کوي. موږ باقاعده جنازه کوو. دا ولاړ کسان څوک که تماشګر دي، بس مخکې دي، بس ولاړ دي. څه کوي کم کسان چې د ګاډۍ نه مخکې ولاړ دي او جنازه نه کوي نه دی کوي، خو خاموش شئ او نیت کوئ. باقاعده موږ جنازه ټول ملګرو ته درخواست دی، کوم ځای پورې چې اواز تغځي نیت کوئ، نیت کوئ. ټول ملګري ویډیو شیر کړئ. ملګرو زما غانټول زما ریدی مړ دی، زما غانټول زما ریدی مړ دی، زما ساده با دلالی مړ دی. زموږ د کلي خلک ډېر جاړي، زموږ په چم کې یو سړی مړ دی. کوشش وکړئ او نور بدلون برابر کړئ. کوشش خلک ګټه مګر کسان چې کوم دي دا ټول کته راکوشئ، د سایډ ته چې کوم کسان ولاړ دي ټول کته کوشئ، ودرېږئ، جنازه ودرېږي انشاءالله. خدای پاک مو بخښه، راکوشئ، ودرېږئ، ټیم برابر دی، راکوشئ که نه. تاسو ولې په خبره نه پوهېږئ؟ جنازې ته راغلې، جنازې اختیار وکړئ. څومره کسان چې دي بله
کته راکوزي جنازه ودرېږي دا ملګري چې دی دا امبولانس په مخکې ولاړ دی شاته لاړ شئ پوره دی ځان برابر کړئ کوم ملګري چې امبولانس نه ملګرو کوشش وکړئ چې دا نور تاسو نه خیس کله هم د علماء کرامو سپکاوي ونه شي ځکه چې په مفتي سردار علي حقاني صاحب پسې به هم ډېرو خلکو بدره دی ویلې خو نن هغه خلک هم پیمانه دي نه هسې نه چې بیا داسې د پیمانې ورځ تاسو ووینئ ځکه چې علماء کرام زموږ نه ډېر زر تر زره د مرګ غېږې ته روان دي په دې لږه موده کې لوی لوی شیوخ او لوی لوی علماء کرام زموږ نه لاړل زموږ او ستاسو نه جدا شول دا علماء کرام چې دي دا زموږ او ستاسو د دین اساسه ده دا زموږ د مذهب اساسه ده زموږ د مذهب کشته عمدې مولیانو روانه کړې ده د پیدایش د اذان نه واخله تر د جنازې د مونځ پورې موږ د دې مولیانو مقروض یو ټول کوشش وکړئ هیڅ کله هم چې دی نو دا کوشش مه کوئ چې د علماء کرامو سپکاوی درنه وشي اوس راځي نور وخت نه زیم او لقمان دی او وکیل دی